زیاته ده او په کار دا دی چې په هغې باندې هغه کل کې خبرې وکړي. زمونږ ټایم لږ واخلو خو زه به ستاسو او د چیرمین صاحب په مشاورت سره یو څو منټه واخلم. عزتمندو راځئ چې لږ تاریخ ته شاته لاړ شو. که ډېر نه ځو یو 10 منټه به لاړ شو او د پښتنو په سیاست، د پښتنو په زوال، د پښتنو په قربانو باندې که خبره وکړو نو هغه د پاکستان په تاریخ کې او د پښتونخوا په تاریخ کې یو نوموړی انسان و چې د هغه نوم حیات محمد خان شیرپو صاحب. تاریخ گواه دی چې حیات خان شیرپو د خپل پښتون قوم لا کم قربانای کړي دي، کم کارونه کړي دي. د انسان چې کله په قوت کې راشي، اقتدار کې راشي، نو د هغه په لاس کې دی چې هغه خپل عوام خوشحاله کړي، هغه په خپل صوبه کې خپل پښتو له توجه ورکړي، هغه خپل قوم له روزګار ورکړي. دا ټول سیزونه خو هغه کړي وو، خو چې کله د قوم ته د هغه د وینې ضرورت شو نو هغه د خپل وینې نه انکار ونه کو، د پښتون قوم د پاره د خپل وینې قرباني ورکړه. عزتمندو د هغې نه وروسته آفتاب احمد خان دغه ایجنډا په خپل لاسونو کې واخیسته او د پښتون د قام دپاره چې کم ستونزې هغې کړي دي، کم کارونه یې کړي دي، کمې نوکرین یې کړي دي، کم ترقیاتي کارونه ستاسو په دې کوهاټ کې او بشمول په دې ټوله پښتونخوا کې نو هغه د نور په شان ښکاره دي. او دا خبره موږ په فخر سره کوو چې که یو سیاسي ورکر عزت به موزي نو هغه صرف او صرف په قومي وطن پارټۍ کې دی. جمهور مشر به حیثیت د قومي وطن پارټۍ د یو ادنا ورکر چې دلته کې مختلف پارټۍ دي، خو بالخصوص دا مونږ سره چې کم دا شمولیت شو نو تقریبا چې دا 100% نوجوانان دي. دی نوجوانانو تلاول خو زه د خپل طرفه هرکلی ویم او دا ورسره واده کوم چې زمونږ کشرانو قدرمندو تاسو چې ځان د قومي وطن پارټۍ په زولۍ کې اچولی دی نو انشاءالله آفتاب خان او سکندر خان به تاسو د خپل زولۍ نه نه غورځئ، تاسو له به مینه درکوي، تاسو له به عزت درکوي، تاسو سره به انشاءالله اوږه په اوږه باندې ولاړ وي. دا به تاسو ته ثابته شي. قدرمندو ما سیاست 25 کاله د یو پارټۍ نه کړی دی، خو زه تاسو ته دا یقین سره ویم او دا خبره زه هر ځای کې کوم چې کم عزت آفتاب خان او د هغه زوی سکندر خان او قومي وطن پارټۍ هر یو ملګری د قومي وطن پارټۍ له ورګرې کوي، ګورې دا یاد ساتئ دا په بل ځای کې نشته دی، دا عزت په بل ځای کې نشته دی، دا صرف د دوی سره شته دی. او موږ په دې فخر کوو چې زموږ داسې مشران شته دي. او دې نوجوانانو ته بیا دا ویم چې تاسو خو خوشقسمته په دې یئ چې ستاسو صوبایي چیرمین هم ستاسو په ایج کې دی، هم ستاسو په عمر کې دی، ځوان دی. انشاءالله هغه به ستاسو د خواهشاتو مطابق خیږي. دا تسلی تاسو ساتئ او د کوهاټ د غیور قوم نه دا یقین ساتم چې پر روان وخت کې به د آفتاب خان لاسونه مضبوطوي، د قومي وطن پارټۍ لاسونه به مضبوطوي. انشاءالله موږ به تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ یو. ډېره مننه، ډېره شکریه.